على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. موضوع او عنوان روان دی په یو چپل په یو کیړی په یو بوټ کې بغیر عذره ګرځېدل مکروه دي، او دغه شان بغیر عذره په ولاړه باندې جرابې موزې یا کیړی پیزار اچول دا مکروه دي. 1450 نمبر حدیث مبارک دی، 1650 نمبر. وعنه رضی الله تعالی عنه، د تیر حدیث پشان دا حدیث مبارک هم د سیدنا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. الله پاک دی ابو هریره رضی الله عنه نه راضی شي، الله پاک دی د خپل ځان ناراضي کی، الله پاک دی زما ستاو د ټول امت د طرفه بهترینی بدلی ورکی. قال ابو هريره رضی الله عنه فرمایلی دي، سمعت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم یقول، ما پخپلا د جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ناوریدلی دي، پخپلا می ته اوریدلی دي، صحابي دي. یقول نبی علیہ السلام ارشاد فرمایلو، اذا انقطع شسع نعل احدکم، پتاسو کې د یو کس د چپل د پیزار تسمه چې کله وشلیږي، فلا يمشي في الاخرى، نو په هغه بله چپله کې دی تر هغه وخته پورې نه ګرځي حتی یصلحها، تر څو چې دا اوله شلیدلی پیزار سم کړی ني، ګنډلی ني. رواه مسلمون، دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. د حدیث شرح او وضاحت داسې دی چې د یو زمونږ د زمانې پیزارونه دي، یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک زمانې پیزارونه او چپلو. د هغه زمانې چې کومې کیړی او پیزار به نو هغې له به یې تسمه داسې جوړوله، که هغه تسمه به یې وه خو پیزار کې به تک کیدی شو، که تسمه به پکې نه وه نو هغې نه بغیر هغه په خپه کې ایسارېده نه، نو چې تسمه به وشلېده هغې نه بعد بیا په دغه پیزار کې تلل ممکن نه و، بلکې خامخا به یې هغه چپل هغه کیړی پیزار ویستو، او بیا چې هغه وباسي نو بیا خو ته هماغه پرونی خبره جوړه شوه چې یو خپه کې پیزار شته او بله خپه خیب له خپې ده، او د دې نه خو منه راغلې ده. نو په داسې صورت کې هم که کله د یو سړي دواړه پیزارونه دواړه چپل کیړی شته خو یو داسې وشلېدو چې هغې کې اوس تګ نه کېږي، نو دا بل دې هم وباسي، خیب له خپې دي شي، په یو پیزار کې تګ نبي علیه صلات وسلام منع کړی دی. د مانځه سبق هم ویلی و، ایاک نعبد و ایاک نستعین، د دې معنا ده ایاک نعبد، خاص هم دستانه مدد غواړو ای الله، د بل چانه نه. ایاک نعبد، خاص ستا عبادت کو مونږه د بل چانه. ایاک نعبد، خاص هم ستا عبادت بندگی کو مونږه د بل هیڅ چانه. و ایاک نستعین، او خاص ستا نه مدد غواړو مونږه د بل هیڅ چانه نه. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله اوښیه مونږ ته نیغه لاره، او بله معنی ده یا الله مونږ روان که په نیغه لاره، او بله معنی ده یا الله مونږ په نیغه لاره باندې منزل مقصود ته چې جنت ته او ستا رضا ده هغې ته مو رسوه. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله اوښیه مونږ ته سمه لار، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال. صلی الله